نن پورې یو کس ته یهودي ویل کېدلو، نن ورسره اتحاد وشلو، تر نن پورې په هغه باندې لیبلې مختلفې لګېدلې، نن ورسره اتحاد وکړلی شو. دې وجې نه قرآن او سنت سره تعلق ساتئ چې ورځ او شپه مو یو شان دي. علما دوه قسمه دي، یو علماء حق دي، یو علماء سو دي. علماء حق هغه دي چې هغې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین رانیولی یو. علماء هغه دي چې هغه د یا د کرسۍ دپاره یا د دنیا دپاره بلېږي را بلېږي. نن یوه خبره سبا بیا بله خبره، نن یو کس مسلمان ګڼل سبا بیا کافر ګڼل، پرون یو کس کافر ګڼل نن هغه مسلمان ګڼل. دې وجې نه د ډلو ټپلو نه ځان ساتل پکار دي. من خلکو ته دا وایو چې ای خلکو په علما په مولیانو باندې چې کوم درباریان دي مه دوکه کېږئ، راشئ د دې علماو نه قرآن او حدیث زده کړئ. که دوی دله قرآن او حدیث درکولو کاغذ ملګرو د دې د خبرو جواب زه کومه، خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته یو دوه خبرې کومه. دیو د قرآن او د حدیث په نوم باندې په معاشره کې انتشار پیلوي، په معاشره کې دیو چې کم دی بګړاو پیدا کوي، دیو په معاشره کې نفرت پیلوي، دیو په معاشره کې دوه انسانان جنګوي. د دیو کار هم دا دی، دیو د قرآن یو ورکوټه شان آیات وای، ورکوټه احادیث وای، او بیا دیو چې کم دی دیو د شر خبرې وګوري، د فساد خبرې وګوري، د اختلاف خبرې وګوري، هغه په منبر باندې بیانوي. د اوس په خپله دی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر نه د الله او د الله د رسول خبرې پکار دي. دی په منبر ولاړ دی، دی دا کمې خبرې کوي، دی په منبر ولاړ دی، خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ خو دغه پیغام چې دی چې کوم پیغام ورکوي او امت چې کوم دی دا د یو بل سره جنګوي، د امت د یو بل سره اختلافات پیدا کوي. نو دغه مولا چې ولاړ دی، نو دا چې اختلافات پیدا کوي، د امت کې چې کوم دی بګړاو پیدا کوي، خلکو کې جګړې پیدا کوي. نو موږ علما الحمدلله موږ اتفاق پیدا کوو، موږ ورورولي پیدا کوو، موږ اتحاد پیدا کوو. دیو چې کوم دی په دې باندې ورخلي. اوس هلکه د پی ټي آی سره زموږ اتحاد شوی دی یا نه دی شوی، پتا باندې کوم اور بل دی، پتا کوم اور بل دی چې اوس د پی ټي آی سره دا وایي چې یاره پرون کافرانو نن مسلمانان دي. وروره دا نشي ثابتولی چې چا به عمران خان ته کافر ویلی یا د هغې کارکون ته به کافر ویلی یا به بل چا ته کافر ویلی. نه وروره، هغه مولانا صاحب چې کوم لفظ د یهودو ایجنټ ویلی دی هغه یې ویلی دی، صحیح ده، او مولانا صاحب هغه ثابت کړم دی او هغه ثابتیم او ولاړم دی پې. باقي پاتې شو د اتحاد خبره. مونږ یو شان رونه یو، مونږ یو ملک پاکستان دی، کله به اتحاد کوو کله به اختلاف کوو، ستا پکې څه کار دی؟ اوس زمونږ ټول رونه پکار ده چې رایوځای شي او دا ملک پاکستان جوړ کړي. او دی وایي چې یاره پرون کافر و نن مسلمان دی. وروره داسې نه ده. ګوره یو سړی دی هغه په غلطه لار روان دی، اوس هغه د خپلې غلطې لارې نه واغوښتو، سمې لارې ته راواغوښتو، نو اوس ته هغې له توانه نه شي ورکولی. دا ورته ته نه شي ویلی چې ته مخکې څنګه وې، ته مخکې څه شی وې. وروره دا خبرې نشته. ښه، نو دا چې کوم دی دا انتشار پیلوي، دا شرپسند خلک دی. دوی په معاشره کې چېرته د شر او د فساد خبره ګوري او هغه راوړي او خلکو ته یې مخې ته ږدي. نو ملګرو دا شرپسند سړی د دې دا ویډیو دومره شیر کوي چې ټولو مسلمانانو غوږ ته ورسي چې د دې شرپسند خلکو نه خلک ځان وساتي.